د عمران خان په نوم اغستو باندې هم پابندي لګېدو واله ده. عمران خان چې کومه خبره مخکې کړې وه نو هغه حقیقت ثابت شوه. پی ټی آی درې اهم چې کومې ویکټې دي نو هغه وغورځېدې. بل طرف ته مولانا پل رحمان صاحب چې کومه د تایلینډ دوره کړې ده نو د هغې حوالې سره سلیم صافي کوم ټویټ کړی دی پوره ډیټیل در سره په دې ویډیو کې شریک کومه، خو ویډیو به د ملګرو سره لازمي مخکې شیر کوئ، لایک او کمنټ به ضرور کوئ. راځو ملګرو اولنی چې کوم اهم خبر دی پرون ډالر ډیر زیات راکم شوی و خو د هغې حقیقت څه دی دې سیٹ کې تاسو ته ښکاري وزیر اطلاعات کا ڈالر 27 روپے سستا ہونے کا دعویٰ غلط نکلا. مارکیٹ میں ڈالر کی اصل قیمت بتا دی گئی ہے. تفصیلات کے مطابق وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب کی جانب سے جمعرات کے روز کی گئی پریس کانفرنس میں دعویٰ کیا گیا تھا کہ ڈالر کی قیمت 27 روپے کم ہو گئی ہے. تاہم میڈیا رپورٹس کے مطابق ڈالر کی قیمت میں اتنی زیادہ کمی نہیں ہوئی ہے. پرون چې کله مارکیټ بندېدو ملګرو نو ویلې کېږي دا چې 14 روپۍ ډالر راکم شوی دی. اوس والله عالم چې مریم اورنګزیب رښتیا وایي که نه چې کوم اپډیټ راغلی کوم خبرونه راغلي نو هغه حقیقت دی. सनम जावेद की बेटी अदालत में इमरान खान से मुलाकात. चेयरमैन पीटीआई ने बेटी को सब्र करने की दुआ दे दी. सनम जावेद چې کوم ملګرو هغه په دې وخت کې په جیل کې ده د هغې د لور ویډیو ډېره زیاته وایرل شوې وه چې هغې په خپلې مور پسې جړل او بچی ملګرو چې په دومره کم عمرۍ کې د مور نه بیل شي نو د بچي حالات ډیر زیات خراب وي او خپله مور یادوي. نن عدالت ته راغلی و عمران خان سره ملاقات وشو. عمران خان هغه ماشومې په سر باندې لاس کېښودو او د هغې چې کومه نیا ابۍ د غالبا چې نیا یې ده نو هغې ته ویل چې یاره سنم جاوید حالات څنګه دي نو هغې ورته ویل چې یاره ښه دي د خیره سره. نو عمران خان ورته دعا وکړه چې الله جل شانه دی تاسو ته د زړه صبر درکړي. پی ٹی آئی کے اقتدار میں آنے کے بعد اپنے اور اپنے خاندان کے خلاف کیے گئے اقدامات پر سب کو معاف کرنے کے لیے تیار ہو. بیگا چې کوم تقریر عمران خان کړی دی ملګرو نو د خفګان تقریر هم و ځکه چې هغه پکې داسې عجیبه عجیبه خبرې مخې ته راوړې. د کارکونانو نه هم یو ریکویسټ کړی دی د عمران خان د دغه تقریر څه حصه به در سره په دې اخره کې شریک کومه. خو عمران خان بیګا په خپل تقریر کې دا خبره وکړه که چېرې زه بیا په اقتدار کې راغلم نو زما سره چې کوم حالات تیر شو یا زما د کور کومه بېعزتي وشوه نو زه د هغې معاف کولو ته تیار یم. حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم حواله ورکړه چې زه مسلمان یم زه د هغه امتي یم او څنګه چې حضور مبارک صلی الله علیه و آله وسلم به صله رحمي کوله او هغه به معاف کول په هغه باندې به ظلمونه کېدل په هغه باندې به قسمه قسم آلات تېرېدل خو بیا هم د هغه صله رحمي دومره سیوا وه چې هغه به چې کوم ظلم به ورسره چا وکړو نو د هغې په بدل کې به معافي ورکوله. چې کوم کارکونانو سره کوم حالات تیر شوي دي نو دقه صرف ډیمانډ یې وکړو چې آیا حالات چې کوم تیر شو نو آیا دغه کارکنان به تاسو معاف کی او که نه. چیئرمین پی ٹی آئی اگر مذاکرات چاہتے ہیں تو وزیر اعظم کو فون کرے رانا ثناء الله. څنګه تاسو ته د ویډیو په اوله کې ما وویل چې عمران خان یوه خبره کړې وه او هغه حقیقت ثابت شوه نو هغه دا د ملګرو چې عمران خان دا خبره کوي چې کوم نون لیگ پارټي دی یا ټوټل پی ډي ایم دی نو دوی سره داسې حیثیت نشته چې زه د دوی سره کېنم نو د دوی سره زه د سره مذاکراتو ته کېنم نه. نو رانا ثناء الله هم د دې خبرې اقرار وکړو چې یاره که عمران خان چېرې مذاکرات کول غواړي نو د چا سره دې رابطه وکړي د وزیر اعظم شهباز شریف صاحب سره. بله دا خبره ملګرو د پی ډي ایم چې کله عمران خان د مذاکراتو خبره کوي نو د پی ډي ایم تاسو به کتلي د نواز شریف صاحب هم د لندن نه دا خبر اکثر راشي چې یاره موږ تا سره مذاکراتو ته نه کینو. نو دوی چې کومې خبرې کوي نو هغه خبره هم دروغ ده چې یاره دوی دا خبره کوي چې د عمران خان سره موږ مذاکراتو ته نه کینو ځکه چې د هغې خبرې تصدیق نن رانا ثناء الله وکړو چې یاره که چېرې ته موږ سره مذاکراتو ته کینې د شهباز شریف صاحب او د نواز شریف صاحب سره رابطه وکړه که چېرې هغوی غواړي نو موږ مذاکراتو ته تیار وو. د دې مطلب دا چې عمران خان اوس هم د دې خلکو سره مذاکراتو ته نه کیني. رانا ثناء الله په دغې کانفرنس باندې یا په دغې خبرو باندې د پی ټي آئی احمد اظهر صاحب څه ریئکشن ورکړی دی نو دې سیټ کې تاسو ته ښکاري کټ پتلیوں سے مذاکرات کر کے وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے. حماد اظہر کا رانا ثناء اللہ کے بیان پر رد عمل. حماد اظہر دا خبره کوي چې د دوی سره موږ وخت نه ضایع کوو چې دوی سره به موږ کینو او موږ به مذاکرات کوو. مریم اورنگزیب څه وایي دې سیټ کې تاسو ته ښکاري ایسا کوئی سرکولر جعلی نہیں ہوا. مریم اورنگزیب کا عمران خان کے نام پر پابندی کے حوالے سے رد عمل. بیګا عمران خان چې کوم بیان ورکړی دی ملګرو نو هغه د مایوسۍ ډېر غټ اظهار په بیګاني تقریر کې کړی دی. اول خو دا خبره وکړه چې زما کوم وکیلان دي
نو د هغوی حالات هم چې زه ګورم نو وکیلان هم د ورځ دوه درې کې ما پرېږدي او زما کیس لړا وهلو ته نور هغوی تیار نه دي. د خپل نوم خبره وکړه چې یاره اوس داسې وخت را روان دی چې زما نوم څوک اخلي نو په هغه به هم پابندي لګي چې د عمران خان نوم به تاسو اړو اخلی نه. مریم اورنګزیب دا خبره وکړه چې یاره داسې قسم څه خبره نشته چې موږ به د عمران خان په نوم باندې هم پابندي لګو. عمران خان دا خبره په خپل تقریر کې مخې ته راوړه که چیرې زما په نوم باندې پابندي ولګي نو زما په نوم ډېرې غټې چینلې روانې دي څومره چې هم نیوز والا دي نو هغوی شروع زما د نوم نه کوي نو د هغوی نیوز چینلې به بیا په ځای باندې ودرېږي. که چیرې زما په نوم اغستو باندې پابندي ولګېده نو مریم اورنګزیب او مریم نواز به بیا اخر خبرې په چا باندې کوي. شاه محمود قریشي، اسد قیصر او عثمان بزدار هغوی پارټي پرېښوده. د اسد قیصر او د پرویز خټک حوالې سره دا خبر راتله چې دوی به د عمران خان سره تر اخرې پورې ولاړي. شاه محمود قریشي ته تر اوسه پورې په خپل بیان باندې کلک ولاړ دی چې زه د عمران خان سره چې کوم سات دی او د هغه سره چې کومه دوستانه ده دا زه تر هغې پورې نه پرېږدم چې تر څو پورې ما کیسه وي. خو مخکې څه کېږي یا شاه محمود قریشي پارټي پرېږدي او که نه نورې پکې هم ډېرې زیاتې اهم خبرې مخې ته راغلې چې یاره شاه محمود قریشي سره رابطې ډېرې زیاتې تیزې شوي دي او ویلې کېږي دا چې شاه محمود قریشي به د یو ورځ دوه درې کې رها شي. آیا شاه محمود قریشي چې رها شي نو هغوی به د نوي پارټۍ ځان له جوړېږي که نه نورو پارټیانو سره به اعلان کېږي ځکه چې عمران خان یو دا خبره کړې د ملګرو چې شاه محمود قریشي او پرویز خټک صاحب داسې نومونه عمران خان مخې ته راوړي چې زما د ګرفتارۍ نه بعد به دا چې کوم کسان دي نو دا به پارټي سنبالي. نو په هغې کې خو پرویز خټک صاحب پی ټي آی پارټي پرېښوده. اوس دا خبره مخې ته راځي چې عمران خان نور درې هغه نومونه چې هغه راز ساتلی دي او هغه یا ویډیو پیغام کې ښودي دي یا یې لیکل کړي دي چې درې هغه کسان که چېرې زه ګرفتار شوم نو زما نه بعد به بیا پارټي هغه کسان سنبالي. بل طرف د ملګرو پرویز الهي کوم چې د پنجاب وزیر اعلی هم تیر شوی دی د عمران خان په حکومت کې هغه ته د پنجاب وزیر اعلی توب میلاو شوی هغه هم پرون ګرفتار شوی دی. هغه د ګرفتارۍ ویډیو به تاسو کتلی وي. پرویز الهي نن ملګرو واپس رها کړی شو. عدالت نه فیصله وشوه چې پرویز الهي دې رها کړی شي خو یو ځلې بیا هغه ګرفتار کړی شو نو غالبا چې په دویم ځل دی پرویز الهي واپس جیل ته لاړی. پرویز الهي هم تر اوسه پورې په دې خبره باندې قایم دی چې زه د عمران خان سره چې کوم سات دی نو دا به زه نه پرېږدم. خو راتلونکی وخت به څه کېږي الله دې خیر وکړي. ملګرو تاسو څه وایئ چې آیا پرویز الهي به شاه محمود قریشي به په دې خپلو خبرو باندې کلک ولاړ وي او که نه؟ اوس راځو ملګرو د تایلنډ چې کومه دوره ده مولانا پل رحمان صاحب غالبا چې یا پرون یا بله ورځ هغه واپسې وشوه د تایلنډ نه راغلی. د تایلنډ نه په سرکاري چې کوم جهاز دی په هغې کې راغلی چې کله د هغې جهاز نه راکوزېدو نو یو تصویر په سوشل میډیا باندې ډېر زیات وایرل شوی و. دې سیټ کې تاسو ته ښکاري هم په دې باندې سلیم صافي سره د عمل ورکړی دی. سلیم صافي خو تاسو ته پته ده ملګرو چې کله یو پسې خبرې کله بل پسې خبرې د عمران خان هم ډېر زیات مخالفت کوي. خو آیا چې کوم بیان یې ورکړی دی نو دا حقیقت دی او که نه هغه به راځه تاسو په کمنټس کې شریک کوئ. دې سیټ کې تاسو ته ښکاري ملګرو سلیم صافي صاحب وایي چې پی ڈی ایم کا سربراہ اور خیبر پختونخوا کا ڈپکٹو حکمران ہونے کے ناطے موجودہ سیٹ اپ میں مولانا پل رحمان کی اہمیت اپنی جگہ مسلمہ ہے لیکن حکومتی اقتدار تو کیا وہ ممبر پارلیمنٹ بھی نہیں. یو این کا وزیر اعظم کا سرکاری جہاز استعمال کرنا جائز اور حرام ہے. وایي چېرې په دې وخت کې په پارلیمنټ کې هم د هغه سیټ میټ نشته دی چې په پارلیمنټ کې هغه موجود دی. بل ډیپیکټیو څه مطلب دی؟ ما خو چې څومره معلومات وکړو نو ما دغه معلومات ترلاسه کړه چې یاره شکست خوړلو والا ته نو هغې ته ډیپیکټیو وایي. نو چې کوم د کې پي کې خبره وکړه هغه چې یاره په کې پي کې باندې هغه شکست خوړلی دی د هغې باوجود هم چې کوم گورنر راج دی نو هغه د چا سره دی؟ هغه د مولانا پل رحمان صاحب د پارټۍ د کس سره دی. نو د سلیم صافي د ټیوټ دا مطلب دی چې یاره نه خو دا په پارلیمنټ کې دی نه د ده سره څه داسې غټه عهده شته. آیا وجه څه ده چې دا په سرکاري جهاز کې په دغه دوره باندې تللی دی نو هغې دپاره دا ویلي دي چیرې دا مکمل حرام دی. په دې باندې بل یو چې کوم صحافي دی هغه پې هم ټیوټ ورکړی دی ایئرفورس ون کو رکشا بنایا ہوا ہے معاشی عدم استحکام مگر نجی دوروں پر بھی ریاستی وسائل کا یہ در استعمال ہو رہا ہے موجہ لگیا نے. دا چې کوم بل صحافي دی نو هغه دا خبره کړې ده چې کوم سرکاري وسایل دي
نو دغه جاز ته دې نسبت ورکړی چې د رخصې په شان هغه استعمالیږي. دلته په ملک کې حالات څه طریقې سره روان دي او دا خلک چې کم سرکاري جهاز دی نو هغه په داسې طریقه باندې استعمالوي لکه سړی چې لوکل ځای ته ځي او ځان له رخصه وکړي او په هغې کې لاړ شي. نو د سلیم صافي او دغه بل چې کوم صحافي دی د هغې په دې ټیوټ باندې تاسو څه ویل غواړئ هغه را سره په کمنټس کې شریک کړئ. راځئ د عمران خان د تقریر دغه لږه غونتې حصه واورئ چې د عوامو نه څه اپیل کړی دی. ما له اجازت راکړئ چېرته مې اللهم خاد آباد او خوشحاله ساته. اخر کې یو آواز پاکستان زنده باد، مسلمان زنده باد، تل دی وي آباد دی وي زموږ وطن پاکستان دی وي او مسلمان دی وي. دلوي الله پامان. कि ये जो आप कर रहे हैं इससे पार्टी कमज़ोर नहीं, पार्टी ताकतवर हो रही है क्योंकि पब्लिक जुड़ती जा रही है उसके साथ, और लेकिन कमज़ोर पाकिस्तान हो रहा है. आपके लिए मुश्किल वक्त है, मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल वक्त है. मुश्किल वक्त क्यों है? क्योंकि सारा दबाव इन्होंने मेरे पर डाला हुआ है. तो जब तक मैं खड़ा हूँ, जब तक ये सारे हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं मुझे पकड़ने के, कोई ना कोई केस में तो पकड़ ही लेंगे क्योंकि इतने ज़्यादा केसेस हैं. और अगर मेरे वकील अब डरना शुरू हो गए हैं तो मैं खुद तैयारी कर रहा हूँ कि मैं खुद ही फिर मुझे अपने केसेस अदालत में जाना पड़ेगा. लॉ पढ़ने की भी अब कोशिश कर रहा हूँ. समझ भी, वैसे मैंने इतनी दफ़ा अदालतों के चक्कर लगाए कि मैं काफ़ी समझ भी गया हूँ कि कानून क्या होता है. तो मैं वो भी, तो लग तो ऐसे रहा है कि वो वकील भी आखिर में छोड़ जाएंगे, लेकिन इमरान खान जब तक जिंदा खड़ा रहेगा अपने मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए. और मेरे कारकुनों, आप इसको पॉलिटिक्स ना समझें. आप एक दिन दुनिया कहेगी कि ये वो लोग हैं जो खड़े थे पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी के लिए और उन्होंने कुर्बानियाँ दी अपने मुल्क को आज़ाद करने के लिए.